نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خاطر بچا څه قسم بیمار چراو نو دغه صورت په باندې وي دا صورت په باندې دم کولو دی لږه دغه صورت سورۃ الرقیہ او مای دم وال صورت او ما عزت مندو یو صحابي لړم ټک ورکړلو بل صحابي درې ځله الحمد شریف په باندې وي دم کړو فورا الله شفا ورته کړ یو صحابي یو کس ورته راوستو لیونه او په زنجیرونو یې تړلی درې ورځې سحر درې ځله ماښام درې ځله دا صورت په باندې ووې هغه لیونی چې په زنجیرونو به یې تړلی و راوي فرمایي د صحابي درې ورځې دم کړو صرف درې ورځې دې درې ورځې دم په برکت سره الله لیونتوب ختم کړلو دا داسې بهترین صورت دی سورة الفاتحه هر چا زده ده خو کاش چې مونږ صحیح زده کړو په سوره فاتحه کې الله څلور مضامین ذکر کړي دي ویسے خو خبرې ډېرې دي پکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي که زه کلم اوچت کم صرف په سوره فاتحه باندې تفسیر لیکم فرمایي دومره به ولیکم چې څلوېښت اوښان به هغه تفسیرونه اوچت نه کړي په یو روایت کې راځي شپېته اوښان به هغه تفسیرونه اوچت نه کړي دومره تفسیرونه به زه د الحمد شریف ولیکم الله اکبر نو الحمد سلویخ معنی مفسرین لی ذکر کړي دي سلویخ معنی صرف د الحمد ذکر کړي خو زه به صرف په دوو باندې خبرو کوم ځکه چې ټایم ډېر زیات کم دی الحمد یوه معنی دی مطلقاً صفت کول لوی بیانول بڑائی بیانول چونکه الله په دې سوره فاتحه کې څلور مضامین ذکر کړي دي یو خپل حمد ذکر کړی دی بیا یې خپل عبادت ذکر کړی دی او بیا یې د صراط مستقیم ذکر کړی دی او بیا یې د صراط مستقیم د غوښتلو ذکر کړی دی چې تاسو د صراط مستقیم باندې د تک دعا کوئ چې یا الله مونږ ته تک را نصیب کړي